السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما. امیدوار ټول ملګري په خیر سره وي. په ډېره اهم موضوع باندې خبره کوي چې هغه د معدې تکلیف، یعنی دا داسې یوه مسله ده میږه په کمیونټي کې چې تقریبا څوک تر لوس در نسې د معدې تکلیف خامخا شته ورسره. بیا د معدې درته وایي چې ګیس مې دی، زړه مې شیږي، ماړه شانر لګېږي، قبض مې دی. دا مسایل دا را عام دي. بیا یې چې ځونه خپله جوړه کړو چې معدې ګیس مې سار ته ختلی دی. بس داسې هېڅ پایپ لاین نشته چې ته یې معدې نه سار ته ګیس وخیږي ځنې. خو اصل شی وجه څه وي؟ خالي د میږه د خواروک بې احتیاطي وي. چې میږه خواروک لایف سټایل دره خراب دی چې هغه ټولې بیمارۍ جړ هغه دی. بس خالي 3 څلور کیسې درته وښایو، په یقین سره درته یایه چې څوک عمل پې باندې وکړې، خالي ټرای کې دا خبرې تر 2-3 هفتې پورې په دا خبرې عمل وکړې، بیا کسې چې تاسې د معدې مسله حل کېږي که نه. په ټوله نه غټ شی څه دی چې چاته معدې مسله وي، یې ویږه ماړې لکه زار داسې ده چې ویږه نو وخته ماړې څوک څه خوري. په ټول نه غټې بیمارۍ جړ هغه دی. یې ویږه ماړې په پروتینه کم سے کم 4 غنټې مخکې چې تو ماړې بند کړي وي. خو یې ویږه ماړې بالکل هلکا پلکا ډایټ، بالکل لایټ خواروک یا فروټ سبزي یا هغه ورسره سلاد څه چې وخوري هغه د صحت د پوره چې خالي د گزاره پې وشي. دویم شی څه هر اریزو کم سے کم 10 ګیلاس یې به پې راکوي. اور نیکسٹ شی څه یوه ګنټه واکینګ په ځون باندې لازم وګڼئ چې یوه ګنټو زه هر اریز واک کوو. اور په ټول نه غټ بیا بل کومه بیماري د میږه په خال شي، خاص کر د میسوپر چې دي چې پیپسي دا کولډ ډرینکس څه دي دغه سره یې شاوټ دی. اوس دا شي دي ټول کیفین دي په شی چې معده ته لوړ شي، تیزاب یې ته نور زیاتوي. هغې سره د معدې ګیز زیاتېږي، خواروک ورسره ډیلی کېږي، انتهایي نقصان دی شی دی. اور شوګر د انتهایي زیاتېږي. هغې په وجه سره خو دغه نه بالکل کټ کړئ چې هغه د سافټ ډرینک څه دي دا بالکل بند کړئ. سبزي اور ورسره سلاد په خپل خواروک شه خامخا شامل کړئ. فایبر ډایټ لکه څنګه کیله، مڼه، دا شی په ریت شی 2-3 کیلې یا مڼه ورسره دا انتهایي ضروري ده. مڼه څه کو هغې یې تو د وینې کمای چې وي هغه د هغه پې راکوي. اور په ماړۍ نه بعد چې کیم خلک چای شوقین څه یې دا 90% د میږه خال دغه شوقین دی چې په ماړۍ نه فوراً بعد هغه د چای څښي. هغه څه کوي د تو چې کیم آیرن ابزوربشن څه دی په معده شي هغه کموي، د تو وینه جوړول ته نه پرېږدي. چای دره نقصاني شی دی. په هېڅ شی یوه نیمه پیوله سړی وڅښي یا صحیح دی. خو میږه خال خو مکمل ورته کښېني په هېڅ شی هر 2 غنټې بعد چای څښي. هغه د معدې د پوره انتهایی نقصان دی. ور پلیز خپل لایف سټایل خالي چینج کې دا خبرې مې چې تا وڅ کړې په دا عمل وکړې. ورسره چې کیم خال کې قبض شکایت دی هغه اسپیغول 3 چمچې ګیلاس ته اچوي، ګایز ویګا یې بشې مکس کوي ژدې نه فوراً یې څښئ. خالي په دا عمل وکړې د تاسې د معدې تکلیف، د ګیس مسایل، د زړه شاونه اور چاته د قبض تکلیف دی، د بواسیر چاته تکلیف دی، په ګارنټي سره دمره خلته دا مو شوی دی. په پرایویټ میسیجونه چې ورلږي اټرای وکړو په لاس ریزنه بعد یې چې مو خو زندگی بدله شوله. امید دی دو شیر کې نور خلک سره د وشه یوڅ ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.